أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصير. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة بني اسرائیل واللسم نمبر آیات تے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ اسمر ډیر هلاک کړي دي مونږه من القرون د پیړونا من بعد نوح رسل نوح علیہ السلام نا وکفا بربک وفرد استارب بذنوب عباده فگناهونو د خپل بندگانو خبیرا بصیرا خبردار اولیدونکې. الله تبارک و تعالی پلو بندگانو ته زور نه ورکي. دلته د نوح علی السلام تذکرہ په پیغمبرانو کې ذکر وکړه چې د آدم علی السلام نو وروسته د نوح علی السلام پورې په یو قوم عذاب نو راغله. په قومونو کې واحد قوم د نوح علی السلام نو چې شرک شروع کو الله دا ټول قوم هغه هلاک کو په طوفان او سیلاب باندې. او کوم چې د نوح علی السلام سره په کشته کې سوار شوی دا غوینه الله دوباره انسانان پیدا کړل او دنیا آباد کړه. په دې نسبت باندې نوح علی السلام ته آدم ثانی ویل شي. دا دویم آدم دی چې دنه الله دنیا شروع کړی دا. نو الله تبارک و تعالی زورن ور کوي د نوح علی السلام نو ورسته نو څومره هلاک کړو. یعنی په قومونو باندې د هلاکت ابتدا د نوح علی السلام نشي و. دا غینه پر ورسته چې چا به ګناه کوو د الله مخالفت به کوو نو الله تعالی به هلاک ول. ځکه چې الله په خپل بندگانو په ګناہوں خبردار دی. ډیر کړه درونه یو انسان د ګناه اراده وکي نو دروازه بند کی نو د مخلوق نه پرده وکي. دا چې یو ځان چې هغه خبير بصیر دی ستاد زړه د حرکت نه خبردار دی ستاد اعمال باندې لیدونکې دی. که چرته یو انسان د ګناه کولو په وخت کې د الله نه حیا وکي دی چرته ګناه ونه کوي. دا یو ذات چې دا غنه مونږ نشو پټې دی. نه هر وخت الله د خپل بندگانو په ګناونو خبردار دی. نو چې کله هم د ګناه کیږي نو دغه الله حاضر او ناظر ګڼي. مستاسو نو تقوا هغه په تاسو کې راځي. دویم نمبر من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها. هغه څوک چې غواړي دنیا یرید العاجلة ببدل د عمل کې یو انسان عمل کوي او په دغه عمل باندې دنیا طلب کوي نو دا تخویف شو هغه چا لره چې دین د دنیا د ګټلو ذریعہ ګرځي. هر هغه انسان هر هغه مسلمان لپاره آیات کې زور نه ده چې د منبر او محراب کتاب او کتابت او تصنیف د دنیا د ګټلو ذریعہ ګرځي او د الله تبارک و تعالی رضا به مقصود نه وي. نو دغه انسان د لپاره لوی زور نه ده. الله رب کریم فرمایي چې یو انسان د دنیا اراده کوي مونږ ول پتا دې سره د دنیا ورکو او په آخرت کې به هیڅ عذاب نه او په آخرت کې به جهنم ته مذمومن چې هر سړی به په بد وي رټي به داسې به جهنم ته دنه کی. د دنیا و اسباب دي چې هغه ما او تا کله خپل کړو
نو مونږ د دنیا طالبان شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی درونو وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فخلق باندې به یو داسې وخت راشي همتهم بطونهم د هغوی کوششونه منډې ترړې به د ګیډې پورې خاص وشرفهم متاعهم د هغوی عزتونه به د هغوی اسباب او سامان وي وقبلتهم نساؤهم او زنانه به د هغوی قبله جوړه شي ودینهم دراهمهم ودنانیرهم او دین به د هغوی د روپۍ پیسو ګټلو ذریعہ وګرځي. اولئک شر الخلق محبوب علیہ السلام فرمایلی دا بدترین خلق دي لا خلاق لهم فی الاخره عند الله دا الله سره په آخرت کې صحیح سنشته. وسراشه مونږ ځان په دې حدیث په مضمون باندې پوهیږو چې آیا مونږ په دې حدیث په دې مضمون کې خو مونږ ناراضو. زما استا سحر نواله تر ماخامه پورې که یو مسلمان وي چې زما د 1208 غنټه ورځ د الله د بار 13 شو نو مبارک نشه او که د خېټې د منډې ترړې د بار 13 نو اولئک شر الخلق مونږ د دې دور بدترین مخلوق یو آخرت کې زموږ صحیح نشته. زمارور مسلمان غړې د دې د لپاره پلاسي چې ډیوټې لپی وختي ده ټیک اتا اتلمی و بجې باندې ده پکس را پاسي او ډېر پتا ده او منډه ترړه دې د پریزان ته الارم په ټیم کړی چې د دکان د پټي د ډیوټې را باندې نا وخت نشي اجری ور کول غواړي او سحر پکټ کې پروت وي اولئک شر الخلق لا خلاق لهم فی الاخره دا بدترین مخلوق ده آخرت کې صحیح نشته. د ډیوټې د سره فکر ده 5 بجې را پاسې او هر سحر مؤذن وي الصلاه خیر من النوم منذ د خوب نه غوړه ده. محبوب علیہ السلام فرمایلی دي او ته منزل نه پاسې او د ډیوټې لته پاسې په دغه ټیم ته ځان ته سحر په ټیم کا د ناکار خلکو نه ځانو باسي ورو سحر منز علماء کرام ذکر کوي د انسان د ایمان پته د سحر په مانځ کې لګي چې د څومره بیمانه ده او څومره ایماندار ده د الله عاشق ته او کله د دنیا طالب ده دا د سحر په مانځ کې پته لګي. د سحر په منځ کې ته پروت و 8 بجې 9 بجې 10 بجې دکان لا پټیلا د شپې ته الله ته نه را پاسې او په 3 بجې ته پسرو مېرو کې د شپې ولاړې او بکور ته ولاړې ته د شپې لسمنټ الله ته ورکاته نه پلولې نه کې معلومه ده شپه چې زمونږ د دنیا سره د الله سره سکار نشته موږ صرف دنیا په سر راغستو یو. سوال له سوا کاله مخکې نبی علیہ السلام فرمایلی دي همتهم بطونهم په خلقو به داسې دور راشي چې مقصدونه به خېټه وګرځي. دویم نمبر وشرفهم متاعهم داغوی عزتونه به داغوی اسباب وي گاډه پټي دارنګي مال او متاع دارنګي اولاد چې په دې په ذریعہ باندې تا عزت طلب کو د خلقونه او تا ته په دې ځان عزتمن ښکارا شو. نبی علیہ السلام فرمایي دا بدترین مخلوق ته آخرت کې صحیح نشته. دریم نمبر وقبلتهم نساؤهم د خلقو قبله به داغوی زنانه وګرځي د کور هر خبره به د زنانه په مرزي باندې کوي د زنانه نه بچاپیره تاویږي د محترم د حکم مخالفت بنه شي کوله کاغه چې دا مریضي وکیږي نو کیږي با کاغه چې نه دا صابونونه به تقسیمیږي نو تقسیمیږي با کاغه چې دا پلان کې رسم بکیږي نو دی بالکل بکیږي دی به بس بیا په سود باندې پیسې راخلي خدای محترم د خپل فرمان با عبس نه بیایي الله دې خفشي هغه وای په ودونه کې ډیګونه راوړي مونږ به ټول خې په کس باندې ګډیږو ازمږه ولنه بچي د څوک زمږه اخرنه بچي یا خو انسان ولنه بچي یا اخرنه بچي پدې کې به مونږ ځان زره زره کوو
نو دا مسلمان عاجز درمانده خوار او فقیر دا نشي ویلې چې دا ګناه ده. ګناه پکې څه ته وایي؟ دی به کوي لازم. کله چې په قوم کې داسې خلک پیدا شو چې د زنانو په حکم باندې هر خواهش د هغوی پوره کېږي، اگر که د الله مخالفت ولې نه وي، نبی علیہ السلام وایي دا بدترین مخلوق دی. اگر که په سب کې ولاړي، اگر که حج او عمره کوي، اگر که لوی لوی ګیرې پرې خودي او تسبیح اړي، خدا بدترین مخلوق دی. کوم انسان چې د الله په مخالفت کې د زنانو نه قبله جوړه کړي. څلورم نمبر ودینهم دینار و دنانیرهم، چې کله د دې دین د درهم او د دینار د ګټلو ذریعہ وګرځي. نن سبا وګوره مسلمانانو واتکاله یو مولا ځان په مدرسه کې زری کی د منبر دوی می پړوي تور رسیږي، بس نظرانی دي، شکرانی دي، کنور سنه او د امامتۍ تنخواه نه کافي کېږي، تعویذونو ته کار وایي. دا ظلم دی، دا زیاته ده. د الله دین دون سپک نه ده. دا لله بالله، الله غیرتی ذات ده. دین د دنیا د ګټلو ذریعہ مگر دوا. او ډیر مليان مونږ لیدلی دي وای دا سبقونه مونږ اسنی دی ویلي، بده مونږ پیسې لګولې ځانې زری کړل. یو انسان واتکل مدرسه کې واړې بیا داسې خوې نه کوي، د دین غوړه او بهترینه خبره ده اتکل د ګاړو په ورکشاپ کې تیر کا د ټاپ انجینیر وي، لوی پیسې پیدا کوي. نو دین دا د روپو ګټلو ذریعہ وګرځي. نبی علیہ السلام وایي داسې مليان او داسې مفتیان چې جماعت نه جوړي یا مدرسه نه جوړي او د هغې په ذریعہ باندې ځان لزمکې اخلي او ځان له آبادیانې کوي او نوم د جماعت استعمالي او فیض د جماعت استعمالي. او د کوم وخت نه دا مدرسې روان دي، کدی مليانو په حقیقت کې په دې جماعتونو ورونو چندې دا جماعتونو به جوړ شوي، خو دیو اصل کې دا پیسې په دې جماعت او مدرسه اکثر خلک نه لګي، ځان په ساتي. دویم اولئک شر الخلق لا خلاق لهم فی الاخره، دا بدترین مخلوق ته الله فنیز باندې آخرت کې صحیح نشتا. من کان یرید العاجلتا، هغه سوچ اراده غواړي د دنیا، عجلنا له فیها، مونږ به ورکو دلره په دې دنیا کې ما نشاء څومره چې غواړو، د په مرضی نه الله یې زموږ په مرضی ولورکو. لمن هغه چاته نريد چې مونږ غواړو، ثم جعلنا له، بیا به مونږ وګرځو دلره جهنم، دنیا به ډیره حاصله کې، نوم به ډیر زیات لوی پیدا کې، خو دنیا ختمېدونکې ده. که ډېر ډیګران او ډېر سندونه او ډېر آبادیان د سره وي، یو نه ورځ د دې فانی دنیا نه تلل ضروري. بیا انسان سره الله حساب او کتاب کوي. یصلاها، داخل بشي د جهنم ته، مذمومن، بد په ویلې شوی، مدحورا رټل شوی. دې ته لکه تخفیف اخروی او بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته. یو انسان د الله د فارا دین ازدکی او د الله د پاره دین خلقو ته خیر او خالص ذریعہ د الله رضا وي. نو ورپسې آیات کې وایي ومن اراد الاخرته، هغه څوک چې اراده کوي د آخرت، وسعى لها سعيها، او کوشش کوي اغیلا په مناسب کوشش کول سره. ګوره مسلمانانو الله سره تعلقات جوړول ګران کار دی، او چې دا تعلقات چې کله جوړ شي شیطان به مخکې رکاوټ پیدا کوي. ځکه د آخرت د پر الله د سعی ټکي ذکر کو، سعی منډه ته وایي، کوشش ته وایي، ځان کړهو ته وایي. وهو مؤمن، او د مؤمن وي. فاولئک، نو پس دغه کسان، کان سعیهم مشکورا، وی با کوشش د دوی قبول کړل شوی. ستاسو د کوشش او د منډه د سخت او فخت الله ډېر قدردانی وکړي. الله بستا مشکور وي، الله بستا شکریا ادا کوي، الله بستا دې کوشش قبولواله راولي. کلن نمد هؤلاء، هر یو لرا امداد کومونگا، هؤلاء د دې دنیا پرستنا، وهؤلاء او د دې دین پرستنا. یو هؤلاء دنیا پرست، الله دنیادار سره مدد کوي، الله د دیندار سره مدد کوي. من عطاء ربک،
ورکړه درفستا دا وما کان عطاء ربک محظورا او نه ده ورکړه درفستا بند کړی شوی انظر وګورا کیف فضلنا څنګه غرواله ورکړه د مونږه بعضهم علی بعضن بعضی د دوینا په باز باندې ولل اخرت اکبر درجات او خامخ اخرت ډیر لوی دا په درجه کې واکبر تفضیل او ډیر لوی د فضیلت والا لا تجعل تم جوړوا مع الله د الله سره الها اخر حقدار د بندګۍ بل فتقعد نتبشي مذموما بدویل شوه محذولا شرمیدل سبحان ربک رب العزت